عبدالله ابن عمر سے روایت کی دا د عمر فاروق سے زوی دی عبدالله نامه ده 84 سال عمر او په 73 هجری کې بیا وفات شوی عبدالله ابن زبیر سے د شهادت نه 3 میاشتې وروسته او د روایت کوي نو انهما ځکه وی چې یو عبدالله په خپل شو دیم صاحب دی او یو سره عمر رضی الله جدو شو د دوه لپاره عنهما راضی کړه او رضی الله عنهما ځکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اسلام بنا د په 500 سيزونو باندې د 500 سيزونو نه اسلام جوړ دی اسلام مرکب دی جوړ دی د 100 سيزونو نه 500 اول نمبر چې ته چې زه په اسلام کې داخل شم نو اسلام جوړ دی اولنې خبردار چې ته به گواہی ورکې د دې خبرې چې لا اله الا الله چې نشته لایق د عبادت سوا دی والله او محمد علیه السلام د الله تعالی بنده دی او رسول یو خبره ده دویم نمبر بنا د اسلام اقامت د صلات ته موږ به قائمین او دا سړی به ګوره مسلمان او شوي صحیح مسلم کې حدیث سے د سړی او د کوپر په منځ کې فرق چې دی موږ دی چې موږ کوي جو ځکه قران کې خدای فرمایي کړي چې واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین د ځان نه مشرکان م جوړوي منځونه کوي واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین ځان مشرکان م جوړوي منځونه کوي موږ چې څوک نه کوي نو دا سره د خدای د رحمت نه لري په دې باندې عذابونه ډیر عذابونه ذکر کړي او صحابه سوایو په وخت باندې وراشي خو دویم نمبر بنا د اسلام په سبا د په اقامت د صلات ته مونږ قائمه ښه چې مونږ اسلام چې جوړ دی د 500 سيزونو جوړ اول په کلمه طیبه دویم نمبر مونږ دریم نمبر و ایتاء زکات زکات ورکو دام د اسلام فریضه اسلام د دغه بنا ځکه اسلام د ټولو خلکو خیال ساتره دی نو څوک په کې غریبانه نه څوک مالدار نو کوم چې مالدار او کوم غریبانه بلاندې پادش لاندې طبقه په خپل حال پادش خو په کتر روان او بره طبقه مالداران دي خو په بره باندې نو اسلام دومره بهترین مذهب دی چې دا و خیال یو ساده چې دا له پاسنې طبقه والا خلک به زکات په دی واجب دي به لاندې طبقه والا څور کې زکات به ورکړي نو د ټولو نظام به برابر روان وي نو زکات ایتاء زکات چې دا د اسلام په بناګانو کې بنا او ول حج حج دام د اسلام په بناو کې یو بنا یو رکن دی حج ځکه چې د په بدن باندې د خدای پاک احکامات جاری شو په مال باندې نو حج یو داسې عبادت دی چې هم جانی دی هم مالی دی بعض عبادت داسې چې ته په مال ورکې جو خلاص شي زکات مال د ورکو جو خبره غاړه خلاص شي بعض داسې چې خپل په ما په جان باندې خبره وکړه روزه دیونی وجو په ځان دي تکلیف کړو پوه او بعض هم بجان هم په مالي چې دواړه نو هغه حج ها او زه څه کوي چې دا په قریب باندې بل کسو چې ته په دې صفه وروا کې مال منډي وا او عرفات کې مال کوکو او داسې بیا راشه شیطانانو ور بیا را قرباني خبر ځبل تناسب پوه ته خپل جان او مال استعمال کوي او هغه زاړه یادونه بتازي بل بنا د اسلام و صوم رمضان د رمضان مبارک روزي نیو زموږ پښتانه خو اکثر دا صوم رمضان خو کوي خو اقامت الصلات کې ډېر کمزوري دي نو زه اکثر خپل مقتدیانو ته وایم چې ګوره اول کلمه طیبه ده ورپسې مونږ ده نو په مونږ کې مونږه کمزوري او په روزو کې مونږه نارامي د عرفه روزه مونږ نه پریدو دا محرم روزه مونږ اکثر نه پریدو دام دي هم مانځه برته نه پوه شو داسې کسان به کوم دی راوي دې بره غر ته راته ووایي چې وخېږم خو لکه خطی شم د مونځ را باندې ډېر ګران دی پوه شو ما ته وایي انها لکبیرة الا على الخاشعين متفق علی هغه حدیث ته وایي چې هغه شیخانو ذکر کړی یعنی بخاری کې می او مسلم کې می ها دا ورنه فصل له دا خو د مشکات د صاحب چې دینو دا طرز دی چې په اولنی فصل کې بده هغه احادیث ذکر کړي چې هغه په بخاری او مسلم کې ورپسې وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و70 شعبه
ابو هريره سے روایت کوي حضرت ابو هريره خپل نوم سو د کوپر په حالت کې د خپل نوم عبد الشمس سو عبد الشمس چې بیا کله ایمان راوړ نو د ابو هريره نوم عبد الرحمن بن صخر الدوسی عبد الرحمن بن صخر الدوسی نو د ابو هريره خپل نوم سو عبد الرحمن دای نامه اچھا نور ابو هريره ته ولي ها ابو هريره ته ولي ابو هريره ته ځکه وایي چې نبی له سلام یو کړه په یو باغ کې صحابه کرام ګرځي چې نبی اسلام شو او چپ چاپیره دغه بندو باغ نو چاوي په دې طرف لاړ شي سګي په دې طرف باندې لاړ نو ابو هريره صاحب چې د عبد الرحمن بن صخر وړو کې ونته سورې او پاغي کې ورنه نوت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله ته قسم شي هريره چې دا تصغیر دی د هرینه هروي پښو ته ا پښو په شروع کې نه وځي کنه ته قسم پښو ګوټه بس دا کنه دی خو جو پښو ګوټه شو جو ابو هريره شو وښ اګه چې نبی سم ابو هريره کړه نو د بیا خلکو ته ګوره ماته به زمانوم نه وایي ماته ابو هريره وایي ماته نبی سم ابو هريره وایي خوشاله ده بګره نبی سم علوم کې خو بس دې زبنه چې کو دا اوس د پښو بچوړه یا د پښو پلار کنه پښو ګوټي پلار نو نه اوس نبی سم خو دې ماته بوز دغه نو خلکو نو هغه خپل نوم د خلکو نو ګوره ډېر خلکو د ابو هريره سم یادې نوم تیر نو خپل نوم څه دی عبد الرحمن د څه ډېر شي واقعات تی بیا صحابه ویل چې موږ ته بوز د قوای یو بل صحابي هغه په لار باندې روانو نو په سفر باندې کنه نو بس تر شو هغه خپل بیک ورکو سامان ورکو زمانه سامان ته واخله یو بل او ته زمانه سامان ته واخله پوه نبی رسول الله وي انت السفينه ته کشتي پوه جوز داغه نه دی خو هغه ماته به د قوس وای داغه نو اوس حضرت سفینه رضی الله دا خلک وي داغه نو ابوبکر او څوک وي داغه نو عبد الله نو درسلو روایت دي کنه تواریخو کې او هغه سفینه دا حضرت سفینه او هغه چې ماته نبی سم کشته وي کنه نو په ما کې دومره طاقت راغې وې ما وی چې د ټول سفر دا سامان په مال پاسه کې هیڅ پروا نه نبی سم د سفینه نو د سي ډېر صحابه داسي چې هغه خپل نمونه خلکو ته نه دي لکه یو د ابو هريره نو روایت کوي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمایل چې ایمان سلپاس او یا درجه دي ایمان سلپاس او یا شاخونه دي ښا د ټول نه اول افضل شاخ د ایمان د ټول نه اولنۍ بل حدیث کې دا راځي چې د ټول نه اهم کلمه چې د دعا کوم یو د افضل دعا افضل دعا لا اله الا الله دا غرنګ نبی رسول الله والسلام فرمایي چې فافضلها نو د ټول نه غوړه دغه سلپاس او یو شعبونه غزش د دا قول چې لا اله الا الله او وادناها اماته الاذى عن الطريق د لارنا ازغه لري کول دام د ایمان یو شعبه ده چې مسلمان ته تکلیف ورسي ځکه ورپسې به بل حدیث کې راځي چې صحیح مسلمان هغه دی چې هغه د لاس او د خپل چاته زره ونرسي نور مسلمان ته بچ پاتې او دلته چې د مسلمان خیال وساتي د مسلمان دومره خیال وساتي نن سبا کومه نه د چا په حیا باندې نه د چا په شرم باندې نه د چا په عزتۍ باندې مسلمان شي چې څومره ته د پردې او د راز خبر معلومه زری بلته وي پوه شي او چې دې په سبا یو شرمېږي او د راز مو چاته وخایي او چې څومره دغه بې عزتي مقصودی او د پوس کی طاقت کې دومره کوي وګوره صحابه نبی اسلام څنګه فرمایي چې د الله چې مسلمان ته نقصان نه رسي د لارې نه ازغه لري کدام د ایمان وېسه د تا ته ډیر ثواب میراو شو دا صدقه جاریه تا ته په سبیل الله ثواب میراو ها بل ورپسې چې ول حیا شعبه من الايمان حیا شرم او حیا دام د ایمان یو شعبه ده ایمان وېسه ده متفق علیه حدیث ته بخاری شریف مسلم شریف دواړو ذکر دي الحیاء شعبة من الايمان حیا دا یو حصہ ده